أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. صدقت يا رب العالمين. خبره شروع د پیغمبرانو دای په خپل منځ کې داغي چې دا کم قومونو ته راغلي دي نو د هغې څه مختصره تذکره ستاسو د وړاندې تېره شوې څه مختصره تذکره ستاسو د وړاندې تېره شوې. الله رب العزت دې موږ له د عبرت اسباب ترې رامهیا کړي. دا کله به باران وي کله به لږه ګرمي کله یو څه بل نو دې ته بار څه ته غاړه ږدو الله رب العزت پر الله کامیابي راکوي پړوان وي. او که موږ دې ګرمۍ ته ګورو مثال په طور چې لږه شانتې ګرمي ده نو قبر کې خو به دې نه زیاته ګرمي بیا به څه یا د دنیا کارونه د هغې دپاره موږ لږه ګرمي نه ډېره ګرمي برداشت کوو. موږ ډېره ګرمي برداشت کوو. د پټي دپاره موږ ګرمي برداشت کوو. د نوکرۍ دپاره موږ ګرمي برداشت کوو. د نوکرۍ دپاره ولاړ یو درهاسونه م نیسلي د شناختي کارت دپاره په قطار کې ولو بلا داسې بلا کیسې پیسې دي. دکه شان چې دی د بیمارۍ حالت کې په موږ څومره سختي نه راځي. زموږ ضمیر نه غواړي چې موږ د بیماران یو نو دا لږه کله تیاره او کله رڼا او کله څه او کله څه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپې د هغه د عبادت ذکر راځي وایي چې څنګه ساري خلکو ولیدو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تندې مبارک چې دی نو دا د خټو په مسجد نبوي دا یو خپل چتر داسې و چې هغه د کجوري پاڼه چې د شپې عبادت شي او هغه ځای خټه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې عبادت وکړو مونځ یې وکړو د ساري په تندي باندې خټې دا بار څه ته غړی په بني اسرائیل چې دی نو دا ذاتي طور په مصر کې نه و نه د مصر و. دا چې دی د فلسطین نه چې دی د یعقوب علیه السلام په مشرۍ کې چې کله یوسف علیه السلام دا په فلسطین د مصر کې د وخت تېرو لړ د غلامۍ په شکل کې وغیره مخکې به خبره راشي مفصله را روانه او هلته کې د وخت تېرو د فراعنه په وخت کې چې په مضبوط تاریخ سره 14 نمبر خاندانو د فراعنه او په هغې کې چې دی لاړ او بیا د یوسف علیه السلام هلته مضبوط شو. هلته چې دی نو یو عهده ورته میلاو شو. عهدې په خپله ځان له خوښ هم کړه. مخکې به دغې بحث راشي چې ځان له په خپله عهده وغوښتې شي او که نه شي وغوښتې. بیا په هغې کې یعقوب علیه السلام بیا وروستو ورغی چې کله یعقوب علیه السلام ورغی بیا دغلته یعقوب علیه السلام زندګي څه تېره کړه څه وخت. خو یوسف علیه السلام چې د کوم بادشاه یعنې دغه وخت و هغه ایمان راوړه مشر خو بیا مړ شو او د ایمان حالت کې وفات یا نو ځان له کیسه خو چې موجوده کوم یوسف علیه السلام موجودو نو د ټول د بوت اډیم ټول ختم کړی هر څه ختم کړو
او دې چې د بس اخر بس د یوسف علیه السلام سره بیا متعلق ده خو بس ایمان یې راوړ چې ایمان یې راوړ بیا یعقوب علیه السلام د چې کله دې راتله نو د دې دپاره دی یوسف علیه السلام یو علاقه وغوښته هغې ځان له یو علاقه مختص کړه چې په د دې په آینده نسل باندې زموږ په آینده نسل باندې د بت پرستو اثر نه مصر کې څه ناڅه بت پرستي بیا هم پاتې وه او اډې وې بالکل مضبوطې بندې شوې چې بادشاهي وخت اسلام وروړه خو بیا هم په حکومت کې هم داسې یو کس نیمو چېرته چې هغه به هلکه ښکاره د زوړ بس په خپل دین باندې پاتې خو چونکې هغې دا عقیده وه چې د مصر بادشاه ته به هم هغې د خدای زوی وي هغه سره به دا عقیده منسوب وه نو د دې وجې د بادشاه به هم هغې داسې ډېره خلاف ورزي نه کوله که بادشاه به د مذهب خلاف هم خو عقیده ورسره دغه وابسته وه بیا چې موسی علیه السلام د یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام کله وفات کېده نو د خپل بچو ته ووی چې بچې زما لاش یوسف علیه السلام یې راوغوښته او ورته ووی چې زما لاش دا به په مصر کې نه پرېږدی دا به خپل ابایي علاقې ته وړی نو بیا چې د هغې کوم مخصوصه طریقه د جسدونو سره یې کړي تر اوسه پورې پراته دي او هغه به نه خرابېده هغه شانې یعقوب هسې هم د پیغمبر جسد چې دی دا ځمکه نه خرابوي خو په هغې طریقه باندې بند کړی شو بیا یعقوب علیه السلام د هلته نه چې دی مصر ته د مصر نه بیا فلسطین ته راوړی شو تقریبا 147 کم او زیات عمر یادېږي بیا د هغې نه پس یوسف علیه السلام او یعقوب علیه السلام چې کوم نصیحت کړی په تورات کې موجود دی او په قرآن کې په لومبۍ سپاره اخره کې تېر شوی اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهک و اله ابائک دغه نصیحت یې کړی وخت او نو څو ته دعاګانې وکړې او نصیحتونه یې کړي بیا یوسف علیه السلام د 110 سال عمر کې چې کله خو وایي داسې و چې اندامونه یې ښه کمزوري شوي په دغه وخت کې بیا یوسف علیه السلام وفات کېده نو هغه هم دا نصیحت وکړو چې زما جسد چې دی دا به چې دلته نه پرېږدی دا به وړی بیا څه وخت پس خیر دا خلک چې دی نو هغه 19 تقریبا چې دی د 19 خاندان چې د فرعونیه راغی نو هغه هم بیا داسې و چې هغه بیا د دغه طرف ته مایل و بت پرستی کې بلکې اخته و یو څه بل بیا په بني اسرائیلو باندې دي مختلف ظلمونه دغه قبیله و چونکې دغه هلته موجود وه په دې باندې شروع کړل چې په دې باندې مختلفو جبر وغیره دا شروع شو نو په دې کې اول دا خبره وه چې دا بني اسرائیل یعنی موسی علیه السلام چې په کم وخت کې راغلی نو دا فرعون چې و فرعون به د دې د بادشاه لقب څنګه چې کیسر وغیره دا چې دی دا هرقل کسرا او هرقل روم وغیره دا د القاب د ایران او دغه ول دا که شان د مصریانو چې دی خپل مشر ته چې دی فرعون وي دغه فرعون چې د کوم وخت کې موسی علیه السلام راغلی و دا څوک نو زاړه اقوال خو دا و چې دا ولید بن مصعب بن ریان او څوک وایي چې مصعب بن ریان او څوک وایي چې تش ریان او څوک وایي ریان ابا دا چې دی نو دا دغه فرعون جدید چې کوم تحقیقات دي نو هغه دی نه بیا لږ خلاف دي او هغې وایي چې دا بل من فتح ورته وایي وروستو به تذکره راشي چې دا دغه کس بیا د مختلفو ابو مره وغیره لقبونه دا تیر شوي خیر په دغه وخت کې چې دا فرعون د دوی چې کوم مشر بالکل هغه د بوډاوالي په حالت کې او هغه بس تقریبا خو د خپل بچي ځان سره په داسې حالت کې تربیت ورکړه بادشاه عموما د ده 2.5 بچي او دا پکې چې دی 13 نمبر بچي دا کم فرعون چې د تربیت یافته که او موسی علیه السلام بیا راغی موسی علیه السلام چې کله پیدا کېده د دې نه مخکې فرعون څه خوب ولید تورات کې هم شته او بعضې تاریخي کتابونو کې د چې خوب ولیده نو هغه خوب خطرناک شانتې و د هغې تعبیر ولا کاهنانو دا راوباسه چې په بني اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کېږي او د هغه د لاسه به ستا باچایي ختمي د هغې دپاره کومې چې دا خدمتګارې وي د میندو په ځای چې دا خدمتونه کوي د بچو مچو دایانې دې ته یې ووایي چې کوم ماشوم پیدا کېږي نو هغه به قتل کوې هغې په زړه کې خدای پاک دا رحم واچو چې هغې به د سره دله اطلاع نه ورکوله
څه موده پس ورته دوی چې تاسو څونه ماشومان ما ته تعداد دغه ووایه. هغوی ورته وی چې د بني اسرائیلو چې کومې ښځې دي نو د مصر د ښاریو په شان هغه نرم نه دي، هغه چې دي سخت مزاجه دي او سختې دي. هغوی چې بچي پیدا کېږي هغوی ته چا خدمت ضرورت نه وي، بس هغوی خپل کار په خپل هر څه پوره کوي. نو موږ ته یې پته نه لګي چې څونه پیدا شوي، موږ خو څوک نه دي کتل. بیا د باقاعده ټولګي مقرر کړو او هغوی به چې دی دا ماشومان چې به کم پیدا شو دا به یې قتلول. ماشومان به یې قتلول. په دې کې بیا موسی علیه السلام چې دی دا پیدا شو. چې موسی علیه السلام پیدا شو نو خبرې پکې دي کې ډېرې دي، خو هغه بیا بله کیسې دي پکې. موسی علیه السلام چې کله پیدا شو د 3 میاشتو چې کله شو نو بیا یې د مور سره غم شو چې اوس دې زه مزید پټ نشم ساتلی، هسې نه دا راز رانه ښکاره کېږي څه وکړم. نو خدای پاک ورله په زړه کې الهامي طور واچول چې داسې یو صندوق تیار کا او په هغې کې دا ماشوم چې دی ور واچه او بیا یې د نیل کې ور پرېږده، رودینې کې په هغې کې دې تیار کړو، په هغې کې ور پرېښود او د موسی علیه السلام چې کومه خور و مریم هغې ته وی چې دې ته ګوره چې دا کوم ځای پورې ستا ته کتې شو نو دې ته ګوره ځه ورپسې چې دا کوم ځای ته ځي دا صندوق. الله ما له په زړه کې دا راچولي دي چې ستا دا بچې به زه تا ته در واپس کوم. هغه چې دې کته نو د فرعون خپل کور ته یا د لور په خواهش باندې یا داسې د هغې نه یو نیر شانتې راوستو، هغې ته اوبو ته ورسم شو. بادشاه هغه خادمانو چې دی نو بادشاه دربار ته د قرآن نه خو داسې ظاهرېږي چې دا بې اسیه چې وه هغه د دې طرف ته راغلی او تورات وایي چې نه دا د هغې لور راوچت کړو. نو تطبیق پکې علما داسې کوي چې ممکنه ده راوچت کړې لور وي، خو حکم او هغه د دې هغه سفارش چې چا کړی د بچ کولو نو هغه اسیې بیبي کړی. بل ځای بیا راغلی قرآن پاک کې چې دې د خدای نه د فرعون نه سوال وکړو چې دې قتلومه، ورنه هغه قتلوم. چې څنګه دې راوچت کړه او راویړو نو فرعون دا اراده وه، هغه دا اراده نه وه اول. موسی علیه السلام د شکله ډېر زیات ښکلي، هغه دا اراده نه وه چې زه قتل کړم، خو چا په دربار کې وي چې ممکنه ده د ده دا شکل هم بني اسرائیلو ته تللی، هسې نه چې دی بني اسرائیلي او هغه ماشوم چېرته نه چې دا لاسه به زموږ بادشاهي ټوله ختمه شي. د فرعون په زړه کې بیا غم پیدا شي. نو بیا یې قتلوم، خو بیا ورته اسیې بیبي وي که چېرته دا دشمن هم شي چې ته یې په خپل تربیت کې والې او ته یې تربیت وکړې نو ستا دوست شي. د دې وجې موږ به یې لوی کړو، زموږ هسې هم د دې نارینه اولاد نه و، دې به ځان له په بچي باندې ونیسو نو دا به زموږ د سترګو یخوالې وګرځي. بیا دی په دې کور کې رالویو او تر دې چې دی دا هغه داسې عمر ته ورسېده چې هغه د ځوانۍ عمر ورنږدې شي. بیا دیم پوه او خلکو ته هم پته ولګېده، خو په دغه لحظه کې چې کله د پیو ضرورت راغی نو دی به د یو زنانه پې د تیله ګوتې د خوله نه وروړله، چونکې دغه مریم ورپسې را روانه وه. تر دې چې د بادشاه په خادمانو ته هېڅ سره ځان یو ځای کړو چې کله دې بلا زنانه هغې ورله مختلفې راوستې پې ناغېښتې نو دې ورله وویست چې داسې ما ته یو زنانه په خپل ځای کې معلومه ده چې هغې پې څوک هم څکي، چا ته هم وړاندې کړي نو هغه ماشوم د هغې پې څکي ډېرې خوږې دي او دا هغې ورله ویل چې صحیح ده هغه راوله. نو هغې پسې بیا موسی علیه السلام خپل مور ته ووایي چې داسې داسې کیسه ده. نو هغې ورله ووایي چې هغه چې کله راله نو بیا د دې مور دپاره د فرعون د دربار نه پیسې مقرر شوې او پی به هم دې خپل بچي ته ورکړو. دکه شان د موسی علیه السلام تربیت دا د دشمن په کور کې کېده او دې خوا هغه بلا ماشومان چې دي یذبحون ابناکم، بلا ماشومان به چې دي نو دا به قتلون او قتل کړي د دې نړوان دي. او موسی علیه السلام چې د هغه په کور کې دا رالوی کېده. چې کله موسی علیه السلام د ځوانۍ عمر ته رانږدې شو نو د ځوانۍ د عمر سره چونکې انسان کې فطرتي طور یو جذبات هم ډېر زیات دي او فطرت طرف ته میلان وغیرې، نو موسی علیه السلام باندې به بیا دا ډېر بد لګېده چې دا زما د قوم خلک دي او دوی پې ظلمونه کوي. تر دې دومره ظلم زیات شو چې 2 خاریې چې دي دا په بني اسرائیلو باندې دي په زوره باندې آبادي کړي دي او جوړې کړي د خپل استوګنې لپاره. بیا چې دغه موسی علیه السلام دغه کیسې ورور خبرېدې، خو د ده مورخین دا لیکلي چې موسی علیه السلام د غټوالي سره دومره کار وشو چې هغه ظلم کې به کمې راته.
بیا یو ورځ بني اسرائیلي کیپتي راټینګ کړو، هغه راټینګ کړی و، هغه پې سره ظلم کو. دلې آواز ورکړه چې دی ورغې نو دا کیپتي له ګزار ورکړه، چې ګزار یې ورکړه، ګزار سره چې دی هغه مړ شو، چاته پته ونه لګېده. په دویمه ورځ باندې و مکه کس بیا چا راټینګ کړو او دی د سیند غاړې ته روان، دلې بیا آواز وکړه، فریاد یې وکړه، دی بیا ورغی چې ده ولید چې دا خو مکه کس دی. نو ده هغه کیپتي پسې ملاس ور اوږد کړه، خو دی خو یې ده پسې ملاس ور اوږد کړه چې ته خو ډېر جګړالو یې، پرون دې م چا سره جګړه معلومېږي دا چې دا خبره خو ټوله دا کوي. نو هغه ویارېده چې جوړ دا اوس نن ما مړ کړئ. هغه ورته چې آیا ته ما مړ کړې څنګه دی چې پرون بل کس مړ کړو بله ورځ. نو تر اوسه پورې د فرعون په دربار کې دا پته نه وي، به دا مشورې کوي چې دا چا مړ کړی دی چا نه دی مړ کړی، کس معلوم کړي. هغه لاړ ډایرکټ په فرعون دربار کې دا ووایي چې بلانکي کسه دا مړ کړی. هلته د فرعون په قوم کې چا ایمان نه درول، د شمار څو کسانو ایمانونه راوړي. دغه یو کس پکې چې دا سردار هم او دا د بادشاه په خاصو کسانو کې. ده ته په مشوره کې دا وشو چې بھائی جلاد ته حکم وشي چې دی راټینګ کړي او دنه به سروالي شي. بیا هغه راغی پټ په پټه موسی علیه السلام له ده ته وی چې ځان وباسه، هلته ورته مشوره شوې ده. موسی علیه السلام روان شو تر دې چې 8 ورځې یا سفر کړی دی تقریبا، او په دې کې د ده په خپو باندې پیزار نه و، پټونې خپو اړولې دي. او موسی علیه السلام په دې کې صرف د ونو پاڼې خوړلې دي، نور څه د خوراک لپاره نه. بیا چې کله هغه ځای ته رسېدلې دي کوم چې ما مدین او کوی راځي، کوی ته چې کله ور ورسېده نو هلته 2 جینکۍ چې دی داسې ولاړ او نور خلکو خپلو څارویو له وږ ناین یې تپوس وکړو چې تاسو ولې وایي موږ چې دی نو پلار هم ضعیف دی او نور هم څوک شته نه، او چې کله دی اوبه ورکړي نو بیا باقي پاته اوبه چې کومې لږې ډېرې پاتې هغې باندې موږ خپل څاروي اوبه کوو. نو هسې خو دا خلکو کې دا مشهوره ده، بلکې بعضې کیسو ویسو راغښتې هم دي چې بیا بل خوا کې ورسره کوي او د هغې نه په یوازې ګټ اوچت کو یو څه بل څه، نو دا عقل هم نه مني چې خوا کې بل کوي او په هغې باندې ګټ پروت دی. نو دا خلک کمکه دي چې ټول په یو ور چمبړ شوي، دا بل ولې ځان ته نه کولاوي په ټوله کسه. بوکه وه ډېره غټه، هغه زنانو خپله چې دی نو داسې نه شوه راوچتولی، هغه به یو څو کسان غوښتل. هغه موسی علیه السلام د خلکو منځ کې رادننه شه او هغې په یوازې باندې راوچته کړو، دې څاروي یې ټول اوبه کړو. او هغې بیا هم هغې چې دی زورور خو د موسی علیه السلام دومره جلال و چې چا والله مخ نشه راوړلی. بیا زنانه لاړ کور ته او کور یې پلار ته وایي چې داسې امین امانتدار کس دا ده، هغې والله واپس راولېږو. ده د خدای نه دې ځای کې دلته سوال کړو چې خدای پاکه زما په نصیب دې څه رزق لیکلي نو بس مال یې راکړه، 8 ورځې خامخې انسان خوراک ونه کړي. بیا دغه زنانه چې راله نو دا موسی علیه السلام ورسره روان شو. چې کله هلته ور ورسېده هغه ورله بیا ووایي دی ورته لور ورته وایي چې بابا دی امانتدار هم دی او دی قوي هم دی او د مزدور دپاره دا 2 څیزونه ضروري. هغه ورته چې څنګه امانتدار دی؟ امانتدار داسې دی چې د موږ له څاروي مو به کول او ما ورسره خبرې هم کوي، د ما ته په بره نظر نه دي کتلی، او زه دغه خو زورور خو دومره دی چې لکه ابوکې په یوازې باندې راوباسله. بیا موسی علیه السلام هغه ورته که 8 کاله پاتې کېږي اومه زه به درله دا لور په نکاح درکړم، دا کمې چې خبرې وکړئ، او بیا چې دی دا سی ورته او دونه څاروي وغیره، او دا به مهر شي که چېرته ته 10 کالو ته پاتې کېږي ستا به خوښوي. ده ورته چې 8 کاله لازم شو، دا نور به بیا زما په حساب کتاب باندې. خیر بیا موسی علیه السلام پاتې شو. شیخ مدین قرآن د ده نه تعبیر کوي په شیخ مدین باندې، نور بیا د خلکو اقوال دي پلانکي او پلانکي نو، خو شیخ مدین باندې تعبیر کېږي ځکه چې هغه نورو کې بیا بله کیسې راوړي. موسی علیه السلام بیا د دلته چې کوم وخت تېر کړو د دې نه واپسې کېدو په لاره باندې بیا د ده دلته یو بچی پیدا شوي تاریخ یو رالي او نور راته والله اعلم بل ځای رالي نه رالي ما ته معلومات نشته. یو رالي او هغه نوم چې څه کېښود د هغې خو زمان اوس معنی دا نوم رانهیر شو، خو د هغې معنی راتله چې مسافر، یعنی دی زه په دې ځای کې مسافر یم او د خپل قام نه د خپل خلکو نه لرې یم، قام قبیله خو دا هم ورسره نږدې وه. بیا په لاره چې کله ته نو په زنانه باندې درد ولګېده، د زنانه ته یې وویل چې ورغه زه تاله اور راله شاړه وه. نو چونکې دي خو عادت و موسی علیه السلام به څاروي وغیره دا شاړه د ده لپاره څه نوی شی نه و،
خو دا نور درد زنانه ته چې ورسېد وغیره چې اور یې ولله کله راوړه نو د اونې ته چې ورنږدې شه څه رڼا شانتې ورته ښکارېده د پاڼو د پاسه چې دې رڼا به وه او چې پاڼه به یې نه سېزله چې دی ورغی هغه اور به دې ورو ورو لرې تت او رڼا به بلکل وضاحت او بلکل ښکاره به چې دې کله دې ویارېد بیا را واپس کېده نو بیا ورته اواز وشو چې زه ستا رب یم او زه ته ما پیغمبر کړې دا نو بیا چې ده سره کله دغه کلام شروع شو بیا خو د الله رب العزت کلام نو دی غلی ودرېد هغې ته غلی ودرېد بلکل یې څه نه وي بلکل یې څه نه وي چې دغه کلام کې د خدای پاک ورته وی دا پاڼۍ دې وباسه ځکه چې ته په مبارک ځای باندې ولاړ نو جومات ته چې مسلمانان راځي او صحابه راځي ګوره جومات دی او هغه هلته غر الله رب العزت هغه ته وایي چې پاڼۍ وباسه خو دلته هسې حکم خو دا دی چې چا پاڼۍ په هزار پاکي په هغې کې لمونځ کېږي چې پاکي دفې کې دا مسله ده خلکو ذهن یا مني یا نه مني دا چا خپل کار دی کړی دي صحابو پکې کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله کړي بیا چې کله نو هغې وجه دا وه چې ده په خپو باندې چې دا کم پیزار حدیث شریف کې بخاري شریف کې راځي چې دا د خر د سرمنې نه جوړ شوي خو هغه سرمن چې ده هغه خر چې کله سرمنې ستا لپاره تی استعمالوې نو هغه به حلال کړي غوښې نه حلالېږي اوس بس خو حلال به یې کړي نو هغه سرمن چې وه داسې و چې هغه د خر د سرمن نه جوړه شوې وه او نور چې دی نو هغه ذبح شوي اوس بل څه دا پکې نه وشي نو خدای پاک ورته چې دا پیزار دې وباسه بیا موسی علیه السلام دغلته ورته الله رب العزت ورسره خبرې کړي دي خو دا د الله کلام و ډایرک به ډایرکه کلام د الله صرف الله یې لیدلی نه کلام د الله مضبوطه رایه ده بیا د الله رب العزت نه سوال کړی د خپل رور په باره کې خو د هغې نه مخکې الله ورته وایي چې دا ستا په لاس کې څه دي نو بس د هغې جواب خو دا و چې زما په لاس کې کونټۍ ده خو چونکې د الله رب العزت خبرې وي نو دلې خوند ورکوم دی ورته چې دا خو کونټۍ ده او دې کې باندې خو زه چې دی نو پاڼې را دغه کوم د سارو لپې دا کوم کیسې ورته شروع کړه بیا د رور دپاره سوال وکړه چې خدای پاک هغه ما سر پیغمبر کې ځکه چې زما په ژبه کې لکنت زما په ژبه کې ژبه به انخطه لګه چې مسلسل خبرې کولې بیا به انخطه لګه نو هغې الله رب العزت ورته چې دا غم هم در سره پیغمبر که ژبه به یې ولې انخطه مفسرینو پکې دا خبره کړې ده چې یو ورځ د فرعون به په دې خپله ږیره کې موتیان او د قیمتي ملغلرې یو څه بل څه دا ځوړند کړي د ږیرې به ډېر زیات خیال ساته هغه دی ورسره لګیا و فرعون ورسره لوبې کولې ماشوم چونکې ده ورله ږیرې ته لاس واچو داسې چې چک یې ورکړو نو د هغې سره څه ویښته هم ترې وباسل او هغه هم ترې ګزار کړو نو د فرعون په اړه کې شک پیدا شو چې دا خو جوړ هغه ماشوم چېرته نه او بل هغه له بادشاهانه کار یې نو غوسه ورله ډېبي چې هغې کله دی وجه نو اسیبي ورته چې دی خو په سکروټ او په کجوره کې فرق نشي کولی بیا ولله په یو تالي کې سکروټ او په بل کې کجورې راوړې دغه سکروټه چې دی نه خولې ته ور واچوله او هغې سره هغه ژبه چې ده نو هغې دا دغه وکړه چې بیا به ژبه کې لکنت راته موسی علیه السلام د دغه ځای نه بیا را روان شو نو بیا دوه کوله دي بیا راغلی دغه بیبي یې ځان سره روانه کړې ده او یا چې دی نو دغه بیبي وخت دلته ډېر تېر شوی دی یا لږ تېر شوي دغه بیبي دلته نامېلو شوي یا هغه تلې وه واپس وغیره څه موده پس بیا ډېر وخت پس دی د زوی سره میلو شوی دی زوی سره او هغه زوی ده نه پېژنده او د هغه نه پېژنده خو ده پې شک راغلی دی ده ترې تپوس کړی دی هلکه څه دی نوم دی چې کله د پیغمبرۍ د دغه کیسې وي هغه ټایم دی نو هغه ورته چې زما موسی نوم دی نو ورته چې ته څنګه ستا موسی نوم درله چا وي دا مې مور یې خیر وایي مور دې کوم ځای نو بیا ورته هغه علاقه خولې وه چې دې ځای کې دا کیسه ده او ما ته یې وایي چې ستا پلار چې دی هغه په لومبنۍ شپه بس چې ته پیدا کېدې هغه زمانه تلي هغه بیا پیغمبر شوی دی او داسې یو علاقه ده هغې ته تللی بیا او بعضې نور وایي چې ده چې راغی نو بیبي یې ځان سره راوستله او راغې چې د ده مور چې ده په مهمان نوازۍ کې ډېره زیاته مشهوره وه او د میلمه په حیثیت یې ځان پیش که خپل بال بچې امبار کې نو لغې ډېر زیات خاطر ارڅه وکړه چې کله یې روټۍ ارڅه وخوړه نو هارون علیه السلام ته خو پیغمبري میلو شوې وه هغه ته په وحي باندې معلوم و چې موسی علیه السلام راغی نو هغه بیا راورسېد بیا یو بل ته میلو شو بیا مور ته ټوله خبره وکړله او ټوله چې زه د الله رب العزت پیغمبر جوړ کړم نو هغې ته ډېره زیاته خوشحالي میلو شو هغې به ورته مور د موسی علیه السلام ته به خپلې مور ډېرې زیاتې دعاګانې کولې نو دغه ځای پورې زما خیال دی چې بس ده
او سبا به د کوم آیاتونه چې ما وي د دغې ترجمه او دغه به سبا ووایو. الله رب العزت